بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تدیدنا وہ حکم بیانی کی درعیت چاہا دا زنا سزا دا اسلام کی سوسی زنا دا دیر قیمتی دی یو نسب او نسب تا نقصان رسیگی پا زنا سرا لہذا شریعت دا غید پارا سزا مقرر کردے. دیم عقل دیر قیمتی دی پا نشی سرا عقل تا نقصان رسیگی شریعت دا نشی دا پارا سزا مقرر کردے. درم نمبر مال دیر قیمتی دی تانا سو چا مال واغستو پر غید پارا حد سرقہ حد بپی نافذ کی گی. سلورم نمبر نفس دیر قیمتی دی کچا تمل کڑلی یا زوی نو قصاص پتے رستیش. او بنزم نمبر دین دیر قیمتی دی. دین دا ٹولو نا دیر قیمتی دی که مرتد شو داغتا بسزا ملاوی کی. دا بنزه سیزونا دیر قیمتی دی شریعت کی دا شریعت پا نگاہ باندی لہذا دا دوی دا پارے حدود مقرر کری دی کسوک دیتا نقصان رسی. زنا چون کی عرب و مختلفی قبیلی وی بعض قبیلی دا سوی چاگوی با نونا جوانده خخولی دا غیرت دا وجنه چی سبب دا بلتا نکاش دا سی خلقمو و بل طرف دا سی قبیلی وی چاہی که زنا عام وا نو شریعت دا زنا بارا کی چی احکام نازل کری ناغت تدریجن دی. اول حکم راغی دا رستو آیت واللذانی یاتیانها منکم فآذوهما هر اغد و کسانو چغتا سیو کی زناو کی نو تاسو تا نقصان ورسوی سا تکلیف وی وحی. دویم حکم دار آگئی چه جیل کے واچوی چه مرشی یا اللہ لبل حکم نازل کی. سلورم درم نمبر کی بے صورت نور راگئے الزانیتو والزانی فجلدو زانیہ و زانی دا اوہی قدرو باندی دا درم حکم راگئے. نو اللاتی آغا خدا یاتیانیها منکم چرات للوکی او یأتین الفاحشتا راشی بی حیاء کارتا من نسائکم ساسد خدنا فاستشهدوا علیہن گواہان مقرر کئی پدوی بادی 4 منکم سلورو فإن شهدوا پدوی گوی وکڑلا فامسکوهن نبیل بندی کئی فی البیوت کور کی یا جیل کی حتی یتوفاهن الموت تردی چی وفات کی دوی لر مرگ پراش او یجعل اللہ لہن سبیلا یا روبا سی اللہ دوی بارا بلا لارا ان بل حکم راش بل حکم بیرا گئے چگا وحل دی پکوڑو باندی کا شادی غیر شادی شدئی او کو شادی شدئی بید آگید پارا رجم دے. واللذانی اغد و کسانو یاتیانیها چراشدی بے حیاء کارتا منکم بتاسو کی فآذوهما نو تکلیف دور کئی. واللذانی بعض علماء وی چی
د لواتت حکم دی. وریا ساتي امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې د لواتت او د زنا یو حکم دی. مذکر د مذکر سره هم جنس پرستی چوتوي داغي مغه حکم دی چې کوم حکم د زنا دی. دا څوک امام شافعی رحمت الله علیه او صاحبین هم داوي امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه داوي. و دلیل کی فرق امام شافعی رحمت الله علیه قیاس کوي د لواتت په زنا. په زنا څه ویل کېږي؟ صفحه د ما او د په محل مشتهات صفحه د ما یعنی د منی په محل مشتهات او دغه معنا په لواتت کې ده. لہذا حکم یو دی. دا څوک وي؟ امام شافعی رحمت الله علیه. امام سے بتوئی چې نه دا خبره غلطه ده. زنا کې صفحه د ما او د محل مشتهات کې ده. ولواتت کې خو محل مشتهى نه دی، هغه محل مکروه دی. عقل سلیم دا غینه نفرت کوي. دیو خبره دا یو او صاحبین امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه هغه دلالت النصر حکم ثابتයි چې خد دلالت النصر پیژني. ولا تقل لهما اف، هر کله چوف حرام شو نو ضرب او شتم په طریقه ولا سره زنا د پاردا حکم راغی. ها سره د دینه چې خدای خو په یو وخت کې جایز کېدلې شي په نکاح سره، نو لواتت کې خود سره امکان د جواز نشته. دې ته وی دلالت النص. دلالت النص پیژني. ولا تقل لهما اف، والدین ته به اف نوي. اف حرام شو نو ضرب او شتم په طریقه ولا سره. د زنا دا حکم شو، د لواتت دا حکم په طریقه ولا سره شو. زګه زنا کې خود جایز کېدی شي په نکاح کې، او لواتت کې خود سره جواز نشته دی. دې ته وی دلالت النص. امام صاحب رحمت الله علیه وی چې نه، د لواتت حکم مفوض الی رای الامام دی. قاضی او د جج څخه خدا چې سزا ورکړي. او وجه دا ده چې د صحابه کرامو په دې کې اختلاف راغلی. علی رضی الله عنه به فرمایل چې دیوال پر وګرځوي، چا به ویلي ور کې واچوي. اختلاف د صحابه دا دلیل دی چې د دې لپاره خاص حکم د شریعت د طرف نه مقرر نه دی. دا مفوض الی رای الامام، الی رای القاضی، الی رای الجج. که جج ویلی چې د زنا سزا پی جاری کی، دا خوخه ده، او کاغذ هغې نه علاوه بل حکم اډر ورکو هغه هم صحیح دی. دا د امام صاحب رحمت الله علیه مسلک دی. ګورئ واللذان هغه دوه کسان یاتیان چې راتلو کې دي بحیاکات منکم تاسو کې فآذوهما نقصان وتاور ورسوي تکلیف فإن تابا كتوبه واستلا وأصلحا وملئنكو فاردوا عنهما مخدن واړوي. ان الله كان يقينا دي الله تواب الرحيم، توبه قبلون کې مهربانو. انما التوبه انما قبول التوبه، یقینا قبل ولد توبه على الله فالله باندې للذین دا کسانو د پاره دي یعملون سوء چې وشي ګناه بجهالت فنپوي سرا، یعملون سوء چې وشي د دوی نه بدکارو بجهالت فنپوي سرا ثم يتوبون بتوبه واسع من قریب نزدې. قریب نه مراد قبل الموت، د مرګ نه مخکې ځنکدن حالات بلا شروع نه توبه ویستله الله به توبه قبول کړي. فاولئک یتوب الله، دا کسان دي مهرباني به وکړي الله په دوی باندې. وکان الله دې الله علم والا حکیم حکمت والا. وليست التوبه
او نشته دی توبه ان نه قبليږي توبه للذین دا کسانو د پاره یعملون السیئات چې کوي ګناهونه حتی تر دې پورې اذا حضر چراشی احدهم الموت یو کس باندې علامات د مرګ موت مراد علامه د مرګ پیراله او وسوي ز توبه واسه لکه فرعون کله وګور اگیر کو قال اني تبت الان واسمه توبه ده حتی تر دې پوری چراشی بد باندې علامه د مرګ قال دا واني تبت الان وزما توبه ده دا توبه نه قبليږي وللذین ندع کسانو معافی کی دیشی وللذین ندع کسانو معافی کی دیشی یموتون چمڑشی وهم کفار نودید کفر په حالت کی وی اولئک دا کسانو اعتدنا لهم ما تیر کړي دې د دوی لپاره عذاب الیمن عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا دا اتم حکم اتم حکم دا دی چې خدا میراث نه دی خدا داسې نه ده لکه مال ستا میراث دی واده شو خاوند یې مړ شو د هغې خوښه ده چې چېرته نکاح کوي پرون تاسو ته ما ویل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم حلال دي تاسو لپاره ان ترثوا النساء چې میراث کې والي ښځې کرهن په زور سره ان مال کی میراث جاری کیږي دا خو انسان دی ستا د ژوند ملګری دا مان نه دی چې میراث دی ستا ولا تعضلوهن میمنه کوئ د بل خاوند نه چې بل ولتا طلاق ورکو ولا تعضلوهن میمنه کوئ لتذهبوا چې تاسو ترې واخلئ ای لتأخذوا ببعض ما آتیتمون بعض هغه مہر چې تاسو ورکړی دی الا ان یاتینا مگر چې راتلل وکي بفاحشه مبینه بحیا کار ښکارا نو خلع سره به وکا الا ان یاتی چې راشي په بحیا کار سره نو خلع به سیدا خلع هتی شو کړه مہر تنوالی او سول ورکی طلاق ولورکی وعاشروهن جون تیر کئی ددی خضو سرا بالمعروفی پنی کی طریقی سرا پخوش اخلاقی سرا وعاشروهن جون تیر کئی ددی خضو سرا بالمعروف پخوش اخلاقی فین کریتموهن کبدی شیستا دا خضا یا درند وجنا یا دا بد اخلاقی دا وجنا کی دیش اللہ پکڑی خیر پیدا کی نیکان بچی تینا پیدا شي عجیبه جمله ده الله که خزه د خوخه نه ده د رند وجنا یا زبان درازه ده جبه تیزه ده بدخویه ده نو صبر کوا کې دې شي الله پکې ډیر خیر واچي ډیر خیر داده چې الله له زامن ورکی او هغه نیکان وی هغه د ستاد پاره د خوشالو سبب وګرځيږي فین کریتمون کو بدغنی تاسو دا خدی فاسان یزید ان تکرهو شیئا بدبخاری تاسو د یو شی ويجعل الله فی ادابک الله بدی کی خیرا کثیرا ډیر خیر وین رتم کتاسو غړی استبدال زوجین ری خودل دی خدی مکان زوجین فزید بلی خدی اراده دی وکړه چې دا طلاقو ما او بل خذکو او دی لدی او خزانه په مہر کې ورکړی د الله وی نبی اخلیتی وین رتم کتا اراده وکړه استبدال زوجین ری خودل دی خدی مکان زوجین فزید بلی خدی وآتیتم احداهن ورکړی وی تاسو وی خدیتا قنطار یولیا خزانه په مہر کې قنطار مالا کثیرا ډیر مال دی ورکړي فلا تاخذوا منه شيئا ماغله د دینه سیسا واپس تینا مالا اتاخذون او اخلی تاسو د دې خذنا بهتانا ودروغ سرا و اسم مبین او گناہ خار سرا یعبداللہ عمر رضی اللہ عنہ منبر باندې تقریر کو وی فرمایل
اے ایمان والو مہرونو مہر کې مبالغه مکوئ ان ډیر مہر مو مقرروئ یو خدای پاسه دلا او یا امیر المؤمنین ستا خبر ومنو او د الله ومنو الله که تاسو له ډیر مال ورکړي واپس یې نه مالا دینه معلومه چې ډیر مال ورکولې شي عمر رضی الله عنه فورا خپل خبر واپس واغستله وی فرمایل تاسو ټول د الله په کتاب باندې خپويږئ د عمر نه تاسو ټول د الله په کتاب باندې خپويږئ د عمر نه البته مہر څنګه نشته دي چې څومره تور کې او حدیث کې راځي اعظمها برکتن ایسرها مؤونتن ډیره د خیر او د برکت نکاوي چې مشقت او تکلیف پکې کم وي محرم کم وي سادهګۍ سره وشي ډیر مشقت او تکلیف پکې نه نو خیر او برکت پکې الله اچوي عمر رضی الله عنه بخاری کی روایت ته کان وقافا عند کتاب الله دا الله حکم چې براغه فورا به سر کته کو ودا دا الله حکم دې دې کې څنګه شموي یو ځله منبر باندې ودرېدو اے مسلمانانو زما خبره ته وخت کې دی نو اورې زما خبره یو سره پاسې دو ولا نسمع ولا نطيع نستا خبره مونږ اورو نستا خبره منو صبر چې د دې خبره وضاحت نه شوه پرون مال غنیمت کې صادر راغلي وي ټول خلکو ته یو صادر میلاو شوی او تا ته دو صادرې دي یو نه د لک وهلې دي یو د پاسه اچولې دي دا دې صادر د کوم دی نه راغلی دې ته وایي عدل او انصاف عمر رضی الله عنه غوسه کیږي نه وای اے عبد الله چرته دې زوی ته اشاره وکړه پاسه جواب ور هغه پاتې دی ول دا یو صادر ما خپل پلان لور کړی دی مزما چې کوم صادر او ما ته کوم سکه ملاو شو هغه ما خپل پلان لور کړی دی نا سړی څه وای الان نسمع ونطيع وس بس دا خبر مونږ اورو او ته چې سوي وس به مونږ منو نو ګوره مہر کې تاسو خزانه ورکړی دا واپس به ته نه ناخلی اتا خذون و یقلی تاسو دا مال د دوینا بوتانن په دروغ سره و اسم مبینا گناهکارا و کیف تاخذونه څنګه به واخلی دا مال تاسو د دوینا وقد افزا حال دا دې رسیدلی دی بعضو تا یو بل سره تاسو ملاو شوي پټي خبرې پټ رازونه دیو بل ته معلوم دي واخذنا منکم او دی خذو اغسطی دی ستاسونا اخذنا دی خذو اغسطی دی تاسونا میساقن غلیظا مضبوط وادا چغا نکاوا نکاح ستاسو منز کے راغلی دا یو لی نسبت او تعلق دی و داغی اگرچه ختم شوا داغی سابقه خیال بساتی واخذنا اغسطی دا دی خذو منکم ستاسونا میثاقا وعدا غلیظا مضبوطا چنکادا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم دا نهم حکم ولا تنكحوا نکاح مکوی ما نکح چنکاو سرکڑی آباؤكم ستاسو بلرون من النساء دخذنا یعنی ناسکا مور اغی سر نکاح جائز ندا الا ما قد سلف مگر چې مخکې دې حکم نه تیر شوی دی زمانه د جاهلیت کې انه کان فاحشه یقینا دا ډېره بې حیایي ده ومقتا او سبب د غصې دی د الله به ډېر غصه کېږي وساء سبیلا او ډېره بده لاره ده حدیث کې راځي برا ابن عازب وایي چې زما ماما روانو او جنډه و سره وه ما دې نه تپوس کو این توري چرته دي نبی علیہ السلام دا جنډه نشانه را کړې ده چې پلانکې سړی
هغه د ناسکه مور سره نکاح کړي د ورشه قتل دا قتل حکم یې ځکه ورکړو چې هغه دا جایز ګڼله حرام چې حلال ګڼي خو کفر دی کړ نو دا جایز نه ده چې ناسکه مور سره نکاح وشي حرمت علیکم حرام شوي دي په تاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې مور نیا وبناتکم او ستاسو لورینې لور حرامه ده د لور واخواتکم او خویندې ستاسو او د خور لور خورزه وعماتکم او د پلار خور عمه چاته وي د پلار خور ترور د پلار خور حرامه ده خدای د لور سره نکاح جایز ده د ترور لور وخالاتکم او خاله د مور خور آی سره نکاح جایز شدی اغا نه ده او حدیث کرا دی الخاله د مور خور پشان د مور دا یو حدیث کې راځي صحابي راځي یا رسول الله ما ډیر لوی ګناه شوی دا نبی علیہ السلام توبه با سولار شه د مور خدمت وکا چې الله د دا ګناه معاف کړي هغه مور مې نشته دی وفات شوی دا خویل د مور خور دشتا ویل او خاله ویل ورشه دغه خدمت وکا خالم پشان د چا ده د مور ده وخالاتکم او خالستاسو د مور خورو وبنات الاخی او ریری بنات الاخ د ورورو بچی اوریرا وبنات الاخت او خرزه وامهاتکم اللاتی او غمیندی ارزانکم پیدر کردی تاستا واخواتکم من الرضاعه خویندې ستاسو رضاعي وامهات نسائکم او مور د ښځې خواښې دې سره نکاح څه ده حرامه ده چې یو ځله نکاح وشوله اگر چې واده نه دی شوی او خورو ښځه مړه شوله نو خواښې سره نکاح جایز نه ده نکاح البنات تحریم الامهات نکاح البنات تحریم الامهات البته مور ده مثال به داسې جوړی چې اوسو کونډه ښځه ده او سره لورم ده کونډه ښځه ده د هغې سره صرف نکاح وشوه واده نه دی شوی او هغه مړه شوه په د هغې د لور سره څه کولی شي نکاح کولی شي ولی دخول الامهات تحریم البنات دخول الامهات چې د مور سره واده شوی وي نو بیا دا لوري حرامه وه ځکه دا پرکټۍ ده و چې واده ونه شو صرف نکاح ده نو په هغې سره دا نه حرامېږي نو د خواښې سره دا قید نشته چې واده شوی وي او د لور سره قید شته دی د څه د دخول د واده ګورې وامهات نسائکم حرامه ده مور د ښځې خواښې وربایبکم او پرکټۍ التي هغه فی حجورکم چې ستاسو په پرورش کې وي دا قید اتفاقي دی که پرورش کې وي او کو نه وي پرکټۍ سره نکاح حرامه ده خو کله چې د مور سره واده وشي من نسائکم اللاتی دا خذنا دخلتم بهن چې تاسو یو ځای شوي د دوی سره فإن لم تكونوا کنه تاسو دخلتم بهن یو ځای شوي د دوی سره فلا جناح علیکم بیا نشته دی ګناه په تاسو باندې مطلب چې مور سره صرف نکاح شوی ده او مړه شوله نو لور سره بیا نکاح کولی شي وحلائل ابنائکم ښځه د زوی ان ګوره الذین غزامون من اصلابکم چې ستاسو د ملا نه پیدا یي دې سره احتراز راغی د چا نه د متبنا نه چې پردی زوی دی او تا ورته څه ویلي زوی وویلي
او واده دی ولوکو او سبا داغه مرشو ایګوري پاتې شغه ست نکاح کولې یا طلاق کړه نبی علیہ السلام زید رضی الله عنه تذوی ویلو کنه او به خد طلاق کا الله زوجنا کا ما تعالی در کزه نکاح سره وحلائل ابنائكم او خذید زامن والذین غزامنوا من اصلابكم جساسن پیدای وان تجمعوا بین الاختین جائز ندا جمع کولو د دو خويندو په منځ کې چې دو خويندې د یو سړي په نکاح شي الا ما قد سلف مگر هغه چې د دې حکم نه مخکې تیر شوی دی یا الا ما قد سلفت چې دا یو مړ شي نو بلې سره نکاح کولې شي د دو خويندو منځ کې جمع جائز نه ده د دې نه تاسو فقہ کې مسله ویلې ده هر هغه دوه ښځې چې خپل منځ کې د هغې یو سړی فرض کې او ښځه نکاح نه کېږي نو د هغوی جمع هم جایز چې د هغه نه ده هر هغه دوه جنکۍ چې خپل منځ کې د هغوی نکاح نه کېږي که یو سړی شي خو د هغې د یو سړي دواړه ښځې هم نشي جوړېدلی وان تجمعوا جمع کول بین الاختین دو دو خویندو په منځ کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله کان یقینا دی الله غفور رحیم بخونکی مهربانو والمحصنات من النساء واده شوي ښځې د هغې سره نکاح نه کېږي چې خاوندې وي ماده د احسان په قرآن کې 81 ځل د دې ذکر راغلی او د محسن درې معنی دي یو معنا ذات الزوج چې خاوند دی نکاح شوی وي نو نکاح له نکاح نه کېږي نکاح د پاسه بله نکاح نه کېږي دویم د محسن معنا ده حره چې وینځنۍ او درېمه د محسن معنا ده پاکه پاک دامنه چې بد کرداره چې دی هغه نه درې معنی دلته مستعملې شوي دي ګورئ ورته اوله معنا والمحصنات من النساء نکاح حرامه ده د واده شوو ښځو سره نکاح حرامه ده واده شو چې خاوندې وي نکاح له نکاح نه کېږي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شي خلاصونه ستاسو د هغوی وینځه شي څه مطلب دی تاسو فقه کې ویلي دي تباین د دارینو دا سبب د تفریق دی وایي تباین د دارینو دا سبب د چا دی د تفریق دی اوس انډیا سره جګړه ده او هغې قیدیانې رالې ښځې اگر چې هغې هلته څه شته دی خاوندانې شته نو تباین د دارینو سره د هغوی هغه نکاح ماته شوله الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو د هغوی کتاب الله علیکم حکم د الله دی په تاسو باندې واحل لکم دا لسم حکم شو حلال شوي دي ستا دپاره ما وراء ذلکم سوا د دې نه دا محرمات چې بیان شو د دې نه علاوه ستا دپاره حلال دي خو شرط ان تبتغوا فیدبت نوالی باموالکم بخبل مالو امام سے وی ان تبتغوا بی اموالکم بعد الساق دا پارا دا نکاح بوی پیوس دا مال سرا نسو مطلب پا نکاح کی بلا بودی وی دا مالنا مہر بسوی مال بوی بیدا مال مجمل دے څومره مال بھئی قول د علی رضی اللہ عنہ دے لا مہر اقل من 10 دراهم وای د لسو درهمونه به کم چې دی هغه نه وي دا د امام سے مذهب دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې مالم ضرور نه دی او مال د پاره مقدارم ضرور نه دی نه پوهیږي مالم ضرور نه دی او د مال لپاره مقدارم ضرور نه دی دلیل تاسو بخاری کې به ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ته یو ښځه راله که تاسو ما سره نکاح کوئ نو زه تیار یم. نبی علیہ السلام ویلي زما اراده نشته د نکاح. یو صحابي ما له راکړه یا رسول الله. نبی علیہ السلام ته فرمایي زوجتکها بما معک من القرآن. زه ته قاري تعالی مې دا درکړله. امام شافعي صاحب وایي ګوره نبی علیہ السلام دله ورکړه بما معک من القرآن چې تا سره قرآن خو مال نه دی، په نکاح کې مال ضرور نه دی. جواب تاسو ویلی دی دا خصوصیتو د نبی علیہ السلام. دویم جواب دا با سببیه دا با زوجتکها تعالی ما درکړه په دې سبب چې ته قاری سے بی دا قرآن مہر مولا ورکی. دا دو جواب شو. دویمه مسئله شافعی سے وی د مال د پاره ساندازه نشته دی. هغه مشهور حدیث التمس ولو خاتما من حدید. ورشه مہر وګوره اگر چې د وسبن یو گتمه ولی نئی. وسبن گتمه خو وسی دومره قیمت نشته دی. نو هغه زمانه کې نو معلومه شو چې د مال مهر د پاره اندازه نشته دی چې څومره د دواړو رضا ده چې په څه باندې خوشحاله شو دواړه. جواب دا دی چې دا یا خصوصیتو د نبی علیہ السلام یا شان ورشا کشمیری صاحب عجیبه نکته لیکلې ده. شاه صاحب فرمایي چې په اول کې صحابه ډېر غریبانانو او دیو جن نبی علیہ السلام اجازت وکړو چې په څه باندې تاسو دواړه راضي شولې خو نکاح وکړئ. نکاح عامه کوي اسانه کوي. تبلیغ والا وایي که نه نکاح اسانه کوي نو په خپله به زنا بنده شي او کو نکاح تاسو ګرانه کړله نو زنا دروازه به کولاو شي. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې بس نکاح کوئ ځان له چې بسم دواړه راضي شو. وروسته بیا چې کله صحابه مالداره شو نو علي رضی الله عنه فرمایي کم از کم لس درهم به وي. نو ګورئ ان تبتغوا فیده به والې د دې ښځونه باموالکم په خپل مالو محسنین نیت به تاسو د پاکۍ وي. نکاح د دې لپاره چې زه د ګناه نه مې الله بچ وساتي. ولې د نکاح ډېر زیات فواید دي. نکاح کې یو دا دی چې اولاد پیدا شي هغه ثابت النسب وي، خاوند دی وي. که سبا د پلار یې مړ شو د دې ماشوم په تربیت بیا څوک کوي؟ مور به وي، د ماشوم ترونه به وي، ماماګان به وي. دا ځان له یو سلسله د نسب ده دا پیدا کیږي په څه سره؟ په نکاح سره. اوس خو بار دنیا کې وي نکاح ته څه ضرورت دی؟ که پیدا کول غواړي یو ښځه چې زه بچی پیدا کړم وایي بغیر د نکاح پیدا کولی شي. زنا دې چا سره وکړي؟ ولې دا ښځه ډېره ناپویه ده چې دې بچی پیدا کو په زنا سره او سبا دا ښځه مړه شوه، دا ماشوم یې پاتې شو یا د 2 کالو دی یا د 3 کالو دی، نو د دې تربیت به څوک کوي؟ نه تره شته، نه پلار شته، نه ماما شته او نه نیکه او نیکه شته دی. شریعت دا نسب چې مقرر کړی دی د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. او الله به طور انعام د نسب ذکر کړی دی. الله ما انسان پیدا کړی دی مما ایو طرف ته می خرګنۍ دغه رشته قائمه کړې ده، بل طرف ته می د خپل نسب رشته چې دی هغه جوړه کړې ده. نو دا باهمي تعلق قائم ساتلو دپاره نکاح ضرور ده. نو د نکاح مقصد به صحیح محسنین نیت به وي د پاک دامنۍ چې الله ما د ګناه نه بچ وساتي، غیر مصافحین نه به وي خپل خواهش پوره کوونکي. فما استمتعتم به منهن فما هغه فعل
یا فما اغا مہر یا فما اغا خدا استبتاتم چتاس پیدا واغستلا بیهی پدی مہر سرا منهن ددوینا فاتوهن ورک وجورهن او اجر ددوی مہر ددوی فریدا چکم مقرر دے کم مہر مقرر دے غول ورکا ولا جناح علیکم نشتا گناہ پتازوانی فیما ترادیتم بیهی اغا چه خدو خاون تاسو دوار رازی شی باغی بانی من بعد الفریدا پس دا مقرر ولونا مقرر شو وس خده ویزی نغالمتا تا می پری خودو ولا جناح علیکم نشتا گناہ بتاسو فیما بغا مہر کے ترادیتم چتا سیوبل نرازی شی بی باغی سرا من بعد الفریدا پس دا مقرر ولونا ان اللہ کانا یقینن دی اللہ علیمن علم والا حکیمن حکمت والا ومن لم يستطيع چاچ سوک چن لری نیوی من کو پتاس کے تولن طاقت این کے حل محسنات چنکاو کی دا حری سرا دلتا دویم مانا محسن مانا حری طاقت دی نشت دی نو بید وید دی سرا نکاو کا وید دا بچی مومن بی امام شافی رحمت اللہ علیہ دوار خبری شرط وائی دوین دی سر نکاح دا پارا شرط سلی چه حری طاقت دی نئی او دوی مومنہ نوین دا بچی مومنئی دا دوار خبری ضروری دی احناف وی چنا دلتا دا قید دا ترجیح دا پارا دی ضروری نا دی مومنئی کاؤ کتابیہ وی اہلی کتابیہ اغی سرم نکاح کی او کو طاقت دی دا حری وی افضل دارا چه حری سر نکاو کی او کنین وید دی سر هم کولیشی دا قید دا بیان دا افضلیت دا پارا دے گوری ومن لم یستطیعو دا چاچی طاقت نئی چاچی نئی من کو بتاس کے طولت طاقت وین کی المسانا چی نکاو کی دا حری سر چی مومن دا فمما ملکت نکاو کے غچ مالکان وی ایمانکم ایمانو اخوانکم ایمانو لاس دورور جگہ دخپری وین دی سر نکاح نکی گی اگو بغیر دی نکاح نسدا حلال دا غلطا ایمانو اخوانکم امراد اخواننا اخی اسلامی دی اسلامی ورور دی دی او دا غوید دا او توی چی ما سر دی نکاو کی فمما ملکت دا چی مالکان دی ایمانکم خلاسنا دورن استاسو من فتیاتکم دویدزنا المومنات چکمی مومن دی واللہ عالم اللہ خبوئیگی بی ایمانکم استاسو با ایمان باندی بعضکم من بعض استاسی دا بعضن دی نو نکاح دا ویدی سر جائز دا سر دا طول دا حرینا طاقت دا حریوی خو مکروح دا عندنا والبعد احکام دا ویدو تقوکی دی فانکحوهن نکاح وکی دی ویدو سرا بیدن علیهن بیجازت دا مالک سرا یو واتوهن ورکی وجورهن مہر دی بالمعروفی بمناسب طریقی سرا محسنات نیت بد دی وینزوی دا پاکی دا صفت دا وینزو دی وینزی با نکاح با کم نیت کئی چیزا دا گناہ نمی اللہ بچ کی محسنات نیت بیوی چیزا پاکشم دا گناہ غیر مصافحات نبوی اخبر خواہش برکون کی ولا متخذات اخدان او نبا جوڑی پٹھا دوستانا ولا متخذات نبا جوڑی اخدان جب دا خدن پٹ دوست فَإِذَا اُحْسِنَّا کلا چه دا وادشی اتزوجنا وینزا دا وادشوا اوستنا غلط کار وشو نو سمر سزا باید دیبا نیم سزای فَإِذَا اُحْسِنَّا چکل دا وادشی فَإِنَاتِينَا کراتلو کو بی فاحشتن کو بی حیاکارو فَعَلَيْهِنَّ فَدُوی باندی دی نصف و نیم ما هغا سزا علی المحسناتی چه پا حرو باندی دا من العذابی دا سزانا ذالکا دا نکاح دا وینزی اے نکاح والامح
اشارولیا د ذالک څه دی نکاح الامه لمن دغه چا د پاره خشی لعنت جریږي د زنا من کو پتا سکی عنت الزنا یومنا عنت الحلال درم عنت الاسم لمن خشیا جریږي د ګنا من کو پتا سو وان تصبروا كصبر مكو خير لكم دا بڑی ربی تر وساد پارا والله غفور رحیم الله بخون کے مہربان دے یرید الله ترغیب دی عمل تا غاری الله یبین لكم چی صفا صفا بیان کی تاسو تا ويهديكم مختا سنن الذين اواقع دا کسانو یا طریقی دا کسانو من قبلكم چی تاسو مکی تیر شو ويتوب عليكم مهرباني وکي بتاسو والله عليم الله قيد حكيم وحكمت والده والله يريد والله غاري ان يتوب عليكم مهرباني وکي بتاسو ويريد الذين غاري كسانو يتبعون شهوات رواني خبر خواهشات وسي ان تميلوا چکاګ شيتاسو ميلا عظيما فكيدو غټو سرا د سيدلارنا ان تميلوا عن الصراط المستقيم چې تاسو وړي د صراط مستقيم نه مایل عظیما په صف ډېر لوی اوریدلو سره یرید الله غاری الله یخفف عنکم چې ساتیر اوري بتاسو وخلق الانسان پیدا شوی انسان ضعیفا کمزور یا ایها الذین آمنوا ایولسم حکم درعیت ایمان ولو لا تاکلوا مخری اموالکم مالنا دیوبل اموالکم اے اموال بعضکم بعضا دیوبل مالو بینکم بخل منس کی بالباطلی پنا جائز طریقی سرا الا استثناء منقطع دا الا استثناء منقطع دا ان تکونا تجارتا چوی تجارتو انتراد منکم ساس برزا سرا تجارت کې الله ډېر لوی خیر اچولې دی وای چې څومره رزق الله د اسمان نه نازل کړي دی لسی سي پای کې نه هيسي الله کو تجارت کې اچولې دي تجارت کې الله یې خېدي او یو ویسا دا څومره کسبونه دي کاغه لري ورید او کاغه ګلکاری دا او کاغه ترکانی دا دا یوی سپاہی کی تقسیم دا دیو جناب تاجرانو نبی علیہ السلام دا تجارت نگرانی کڑی و اول کی دا خدیجی رضی اللہ عنہ او اہل مکہ دا اکثر تاجرانو مدینی خلق دا زمیدارو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی آغا تاجر چاگا رشتے وی دروغ نوی امین وی خیانت نکي 2 نمبر مال نه خرڅ قیامت پورت ودا د پیغمبرانو صدیقین او شهدا او سره ولاړي او بل روایت کې دي التجار يحشرون فجارا تاجران بعد ګناګارو په صف کې ولاړي چګلا توګه کوي او 2 نمبر مال چې د خرڅي الا ان تكون مگر چوی تجارت و تراض منکم فرضا استاثرا ولا تقتلوا انفسكم يوبل موجنئی دا یو مطلب لا تقتلوا اے بعضکم بعض دویم ولا تقتلوا انفسكم بارتكاب المعاصی گناہ مکوئی دا گناہ کول دا سیدی لکه ځان چې دی مړکو درېمه معنا قتل در نفس خودکشی مکوا زگا خودکشی څه ده حرام ده ولا تقتلوا انفسكم موجن خپل ځان ان الله یقینا الله دې پتاس باندې رحیم مهربانا ومن يفعل ذلك وچاچو غدا کارو دوانا فزیتی سرا وظلم او بدلم سرا فسوف نسلی زرد داخل بے کم نار عظیما اغور چڑی لوی دے کانا ذالک او دیتا کارا للہ فاللہ من یسیر اسانو ان تجتنبو کتا سزانو ساتو کبائر ماتن هونان اغلوی لی گناہونا چدک من تاسو من شویئی
د غټ ګناه نه دې ځان وساتو نکفر عنکم ما بکم تاسو ته سیئاتکم واړه ګناهونه وندخلکم داخل بکم تاسو مدخلا زید داخلي دو کریمن چې ډیر عزت بکیږي تاسو دلته وی کتا د غټي ګناه نه ځان وساتو الله یې وړه ګناه بعد ته معاف کما معتزله وی چې دلته الله وی غټه ګناه نه ځان ساته واړه دا زما ذمہ داری ده بتا تمام وې دا واړو ګناهونو معافي په الله باندې لازم ده وس غټه ګناه څه ته وی واړه ګناه بعض علماء وی غټه ګناه احادیثو کې چې کوم تکبیره راغلي اقا کبیره دي او چې هغه نه بس هغه صغیره دویم قول کبیره چې پاغي باندې وعید راغلی او صغیره چې پاغي وعید نه و دریم توجیه دا شبیر احمد عثماني صاحب اډیره زبردست ده شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې کبیره ګناه مقصدی ګناه ته وایي او صغیره چې دا غیر لپاره کوم لار وي اوس خبر آسان شو یو سړی دې دغلا سامان تیار کو چې زما کراچۍ ته ولته بغلا کو نو غلا کول دا کبیره شو او سامان دغلا دا صغیره شو هر د کراچۍ ته لار بل ملګری سره یو ځای شو هغه الله نه مړه تبلیغ کې لاړ نو ګناي پرې خو د لغه کبیره ګناي ونه کړه الله یې دا صغیره بستا تمام شولا دا چې کوم سامان دې جوړ کړي دي یا کوم سفر لتلې صغیره ګناه ذریعہ د مقصد او کبیره ګناه چې کوم مقصدی ګناي دا یو ګور دي کې یو جواب مطلب داش دیم سیئات نا مراد مصائب دی ارتتنبو کتا سغازانو ساتو دو غٹو غٹو گناہونونا نکفر عنکم لرے بکم زتا سنا سیئاتکم تکلیفونا غٹ غٹ گناہ نزان ساتا دا تکلیفونونا دبادی وساتما آرو دو معتزلہ و خبر پکران اللہ لا یصح استدلال المعتزلہ دا معتزلہ و آرو اصلاح استدلال صحیح کیږي نو یو تحقیق توقع دی شرک دا په توبې سره معاف کیږي کبیره ګناه هغه لپاره توبه یا د الله فضل شرک صرف په توبې سره دی کبیره ګناه دو اسباب دي د معافی یا توبه یا د الله فضل صغیره گناہ داغه د معافی درې صورت دي توبه د الله فضل او یا نیک عمل زګ یو نیک عمل سره هغه صغایر چې د صغیره گناہ معاف کیږي نو دا شو کتا سوزان وساتو د کبیری گناہ نه مقصدی گناہ نه الله وی چې دا وړه بدتا ز معاف کما ان تجتنبوا قد سوزانو ساتو کبائر ما تنهونا د غټو غټو ګناہونو نه چې د کمی نتاسو منشوي نو کفر عنکم زبالریکم تاسو نه سیئاتکم واړه ګناہونه یا سیئاتکم تکلیفونو نه وساتم وندخلکم داخل بکم تاسو مدخلا زید داخلی دوتا کریمان د عزت سره ولا تتمنوا دولسم حکم کمالات دو قسم دی یو اختیاری دی یو غیر اختیاری دی خلطا یو هغه شریعت چې کوم کمال ورکړی دی د سړی خصوصیت دی داغه تمنا بتن کې او یو غیری کمالات دی چې هغه ستا په اختیار کې دي هغه ته حاصلولی شي شان نزول
خزو درخواست کو اے د الله پیغمبر بعضی کارونه موږ نشو کولای، لکه اوس مثال امامت نشو کولای او میدان جهاد ته نشو دانګلې چې تور راسي او خلک دی هغه وجنو. نو دا آیتونه الله نازل کړل چې تاسو تمنا مکوئ دغه سيزونو چې هغه فضیلت الله ورکړي دي سړو ته، او بعد تاسو اختیار کړي خزا عالمه قاریه مفتیه ولیه دا ټول اختیارات کمالات حاصلول شي. ولا تتمنوا تمنا مکوئ ما فضل الله به هغه چې فضیلت ورکړی دی الله په هغې سره بعضکم علی بعض بعضو ته په بعضو باندې بعضې کارونو کې الله سړو ته فضیلت ورکړی دی په ښځو. للرجال نصیب د سړو دپاره حصې دي مما اکتسبو دغه عمل هغه کارونه چې دوی کړي دي. وللنساء نصیب او د ښځو دپاره حصې دي مما اکتسبن هغه چې دوی کوي. واسألوا الله غواړئ د الله نه من فضل د الله ان الله کان یقینا دی الله پر یو څیز باندې علیما پویا. ولکل جعلنا او د هر یو دپاره ما ګرځولي دي موالیا میراث وړونکي. ولکل او د هر یو دپاره جعلنا ما جوړ کړي دي موالیا میراث وړونکي مما ترک الوالدان هغه چې پرېږدي والدین والاقربون او خپل خپلوانو. والذین کسان عقدت ایمانکم چې تاسو سره مضبوط کړه قسمونه. عقد موالات دې ته وایي چې یو بل سره به قسم وخوړو چې زه به ستا مدد کوم ته به زما مدد کې، ستا میراث به زالم او زما میراث به تالي. نو والذین کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط کړه تاسو قدمونه فآتوهم نصیبهم ورکړئ دوی ته حصې د دوی. بعض علما وایي چې دا آیت منسوخ دی، عقد موالات حصه نشته دی. پوهېږئ لکه امام شافعي رحمت الله علیه وایي، امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې عقد موالات نشته دی، دا به بیت المال ته ځي. او احناف وی چې نه دا شپږمه حصه ده د ذوی الارحامو نه بعد د دوی حق دی. ذوی الفروض عصبه ذوی الارحام بیا د هغې نه وروستو عقد موالات شپږمه حصه به دوی ته میلاویږي. دا د احنافو مذهب. ابن عباس رضی الله عنه بخاری کی یو روایت ته هغه عجیبه معنا کړې ده. هغه وی د دین مراد من النصر والرفاده. من النصر میراث نه دی، اسی یو بل سره مدد یو بل سره تعاون. نو هغه پورا که تاسو سره وعده کړې ده نو هغه پورا که. نو به هر اختلافي مسلې ته پکې اشاره راغله. نو ګورئ ولکل جعلنا دا یو دپاره ما ګرځولي موالیا میراث وړونکي مما ترک الوالدان هغه چې پاتې شي د والدینو نه میراث والاقربون او د خپلو خپلوانو نه. والذین کسان عقدت ایمانکم چې تاسو مضبوط کړي دي قسمونه د هغوی سره. فآتوهم نصیبهم ورکړئ دوی ته حصې د دوی چې هغه سدس دی شپږمه ده. ان الله کان یقینا دی الله علی کل شیء پر یو څیز باندې شهیدا گواه. ان الله کان یقینا دی الله علی کل شیء پر یو څیز باندې شهیدا گواه دی الله. درس بجاری